ابو سفیان ته وویل اله شاه به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبیې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم اخو مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چیرې دا صلح دوباره وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام سره په لاره باندې چې تو د کم سړي په کور کې چې دا کسان قتل کړي هغه د مدینې منورې د طرف نه را روانو بودیل د مدینې د طرف نه را روانو هغه ته بودیل چېرته تللی وي هغه ته زه خو دلته کې د واده پر ورغلی وم نو را واپس شوم دې شک واغست ګوره چې د مدینې منورې ته چېرته خبر وړی دی هلته کې څه د هغه چې کوم ځای کې خپل اوښ کېنولی و د هغې ځای له ورغې چې هغې ځای له ورغې د اوښ هغه پچې وي هغه یې راواغست هغه چې ماته کړه د هغې نه د کجورې هډوکی راووت چې د کجورې هډوکی ته راووت وی دا خو د مدینې منورې د کجورو هډوکی دی دا خو دې تلې مدینې منورې ته او نبي علیه السلام ته خبر وړی دی روان شو چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو د نبی علیه الصلاة والسلام او د قریشو په منځ کې یو معاهده شوې وه د جنګ بندۍ چې هغه د صلح حدیبی په نوم سره مشهوره ده چې کله نبی علیه الصلاة والسلام عمرې له تو کافرو د لار نه واپس کوي ته عمرې له نشې راتلی الته نبی علیه الصلاة والسلام سره د مکی مشرکینو شرایط ولیکلو او یو کاغذ ولیکلی شو په هغې باندې دا معاهده ولیکلی شو په هغې کې کافرو ډېر سخت سخت شرایط نبي علیه الصلاة والسلام ته ایښي وو یو شرط په هغې کې دا و که ستاسو نه څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکې ته واپس راغی موږ به یې تاسو له نه درکو خو که په مکه کې څوک مسلمان شو مدینې منورې ته درغی نو تاسو به یې د ځان سره نه پرېږدئ موږ ته به یې واپس حواله کوئ دا شرط ورسره نبي علیه السلام منلی و یو شرط پکې دا و چې څه کال تاسو عمره نشئ کولی تاسو به واپس مدینې منورې ته ځئ کال له به راځئ ځان سره به اسلحې نه راوړئ صرف 3 ورځې په مکه کې تېروئ بیا به واپس ځئ ډېر عجیبه عجیبه سخت شرایط نبي علیه الصلاة والسلام ته ایښي خو نبي علیه الصلاة والسلام سره هغه شرایط منلي وو په هغې کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نورې قبیلې هم د قریشو نه علاوه پاتې کېږي چې هغې ته بنو خزاعه او بنو بکر ویلی شي د دې دوو قبیلو به ټول عمر د یو بل سره جګړې وي د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د دوی د یو بل سره جګړې ژوند داسې تېرېدو نو په هغې کې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې دوی د هر چا سره ملګري کېږي ملګري دي شي هر طرف ته چې کېږي نو بنو بکر قبیله چې وه هغې قریش غوره کړه موږ د کفارو سره کېږو او بنو خزاعه چې وو نو هغې نبي علیه السلام غوره کړه موږ د دوی ملګرتیا کوو نو په دې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دوی به هم د یو بل سره جګړې نه کوي دا بنو خزاعه او بنو بکر به هم د یو بل سره جګړې نه کوي خو که چېرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د بلې ډلې په خلاف باندې یعنې د بنو بکر ملګري قریش دي نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي
او بنو خزاعه ملګری د نبی علیہ السلام دی نو نبی علیہ السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې یعنی د دوی امداد به نه کو دا معاهده وشوله وخت تیرېدو دویم جګړه نه کوله آرام سره ژوند تیرو دی بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغې د ځان نه خبر هم نه دوی په حمله وکړه هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې ودو او داسې حمله یې پرې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل هغوی ته وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل هلته یې پرېنښودل بیا یو سړی بودیل بن بودیل چې نوم و د هغه کور ته ورغلی هلته یې قتل کړو نه یې پرېښودل او د دې بنو بکر مرګتیا قریشو وکړله حالانکه معاهده کې دا و چې د دوی مرګتیا به نه کوئ خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر مرګتیا وکړه په بنو خزاعه یې حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو دوی خو مطلب دا چې نبی علیه السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نوکار خو ورته خپل یاد و چې مونږ خو غلطي وکړه مونږ خو د نبی علیه السلام سره دا لیکل کړي دي چې مونږ به د دوی مرګتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې او مونږ خو د خپلو ملګرو مرګتیا وکړه د نبی علیه السلام د ملګرو په خلاف باندې دا خو مونږ غلطي وکړه دا خو مونږ نه غلطي وشوله چې سحر شو نو عمر ابن سالم په دې بنو خزاعه کې یو تن و هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ او چې مدینې منورې ته لاړ که نه نو مسجد نبي ته چې څنګه ورسېدو نو نبي علیه السلام یې په شعرونو کې خبر کو شعرونه یې ورته شروع کړو او په شعرونو کې نبی علیه السلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو یې مرګتیا کړې ده او حالانکه تاسو سره لیکل دا کړي چې د دوی به امداد نه کوئ تعاون به نه کوئ هغې د خپلې وعدې خلاف ورزي کړي موږ راغلي یو موږ ستا ملګري اوس به ته زموږ امداد کوئ او نبی علیہ السلام ته دا وویل چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوي ته به زموږ امداد کوي ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده او نبی علیہ السلام ته د مشرانو خبرې را یادې کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بدشکني نه ده کړې عهد شکني ستا سره موږ نه ده کړې ستا ټول عمر مونږ تابعدار پاتې شوي یو اشعارو کې نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه نبی علیه السلام داسې وکړلو چې یو تن روان کو قاصد روان کو او قاصد ته وویلو ولاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده اوس په دې دریو خبرو کې یوه اختیار کوئ یا خو داسې وکئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکئ زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکئ دیت ورکئ خبره به خلاصه شي دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کئ بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په مرګتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي نو د هغې سره خپل مرګتیا څه کوئ ختمه کوئ دویمه خبره دا ده
او درېمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کوي فسخه یې کوي په دې درېو خبرو کې یې وکړئ یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکوي یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کوي یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایه چې هغه موږ نه منو هغه فسخه کوي دې درېو خبرو کې یې وکړئ قاصد چې راغی قریشو ته یې دا خبره وکړه قریشو ورته ویل موږ دې درېو واړو کې یو هم نه منو په دې درېو واړو کې مونږ یو هم نه منو او ووایه خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي چې دا یې وویلو قاصد روان شو چې قاصد مدینې منورې ته روان شو دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو مونږ غلطي وکړه ځکه چې هغه زور خو یې مات شوی و که نه هغه زور یې مات شوی و ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی مدینې منورې ته تللی و عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شو عمر ابن عاص غونته سړی مسلمان شو غټ غټ خلک مسلمان شو د دوی هغه زور خو مات شو چې سوچ وکړه زموږ خو هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه دا به اوس څه کېږي ستومانه شو خپېمانه شو ابو سفیان ته وویل هله شا به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم اخو مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چیرې دا صلح دوباره وکړي د نبي علیه الصلاة والسلام سره په لاره باندې چې تو د کوم سړي په کور کې چې دا کسان قتل کړي هغه د مدینې منورې د طرف نه را روانو بودیل د مدینې د طرف نه را روانو هغه ته بودیل چیرته تللی وي هغه ته زه خو دلته کې د واده پر ورغلی وم نو را واپس شوم دې شک واغست ګوره چې د مدینې منورې ته چېرته خبر وړی دی هلته کې څه د هغه چې کوم ځای کې خپل اوښ کېنولی و دی هغې ځای له ورغې چې هغې ځای له ورغې د اوښ هغه پچې وي هغه یې راواغست هغه یې چې ماته کړه د هغې نه د کجورې هډوکی راووت چې د کجورې هډوکی تر ووت وی دا خو د مدینې منورې د کجورو هډوکی دی دا خو دی تلې مدینې منورې ته او نبي علیه السلام ته خبر وړی دی روان شو چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یوه لور په نبي علیه السلام واده وه په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ چې د خپلې لور کره لاړو لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه خپل پلار یې ډېره موده پس ولیدو ډېره موده پس یې ولیدو ابو سفیان او پلار یې ډېر لوی سړی و د مکې مکرمې سردار و څه وړوکی سړی خو ونه که نه نو دا خپل پلار ته پاڅېده پلار یې ځان ته رانږدې کړه دی یې ښکل کړه دی دا پلار په تندي ښکل کو خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت و چې په هغې باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی بابا لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نو هغه داسې لږ اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کښېنه نو هغه ورته وی لورې زه کښېناستمه په پوزه کې نو هغه دې رانه راغونډ کړو
نو دا دې رانه ولې راغونډ کو دا پوزکې زما مناسب نه دی او کو زه د دې پوزکې مناسب نه یم دا پوزکې زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزکې لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکې کښېنم نو ځکه دې راغونډ کو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکې مناسب نه یم یعنې زما دومره قدر نشته دی چې زه په دې پوزکې کښېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکې دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او پاسي دا د هغه د ملاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزکې دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرکي او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزکې مې ځکه راغونډ کو پلار یې ورته وویلو وی لورې تاسو ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زمانه جدا شوي یې نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستانه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوی بلکې د کفر د تیارو نه راوتم او د اسلام په رڼا کې داخله شویم د اسلام په رڼا کې داخله شویم بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړم ابو سفیان ورته وی وکړه وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه ویاو وی د مکې مکرمې سردار که نه ډېر خلک درته کیني او پاسي ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار که ډېر هوښیار سړی وي او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټای د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټای بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی مسجد نبوي ته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمد صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زموږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما نبی علیه الصلاة والسلام ورته اسم ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام دی ناستو ناستو د دغې ځای نه پاڅېد چې پاڅېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ورغې وی دا ډېر خاص ملګری دی کیدای شي دی زما سفارش وکړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه له ورغې وی ابوبکره زه راغلی ما ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زموږ شوې وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلم چې بیا یې د سره تازه کړو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل زه دا کار نشم کولی زه دا نشم کولی دی د هغې ځای راپاڅېدو لاړ عمر رضی الله تعالی عنه له وی کیدای شي دی زما سره دا خبره ومني وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي
چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه کا. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبی علیه السلام ته سفارش وکړم. عمر رضی الله عنه ډېر غوسهناک سړی و که نه. وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبی علیه السلام ته وکړم. وی قسم په الله کو نبی علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل، زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم. توره یې راویستله، وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبی علیه السلام ته زما سفارش وکړه. دی خو د هغې ځای نه ورټلی شو، لاړ علي رضی الله تعالی عنه لره. وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو. تم قریشي او زم قریشي یم او بیا ډېر نږدې خلک یو د یو بل سره، یو بل ته ډېر زیات نږدې یو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم؟ وی داسې وکړه چې نبی علیه السلام ته زما سفارش وکړه، زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبیې دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا راسره نبی علیه السلام دوباره ومني. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی زما د الله په ذات باندې قسمی نبی علیه السلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده. د دې په باره کې نبی علیه السلام څه کړې ده؟ یو فیصله کړې ده. اوس د چا مجال هم نشته چې نبی علیه السلام ته د هغې خلاف خبره وکړي. زه دا نشم کولی. نبی علیہ السلام خبره فیصله کړي، زه به څنګه ورځم نبی علیہ السلام لره. ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی ته مخاطب شو، وی ای بنت محمد، ای د محمد لوري. فاطمه رضی الله تعالی هم ناسته وه، حسن رضی الله تعالی سره هم ناستو او علي رضی الله تعالی هم ناستو. دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم، وی تر خپل پلار ته سفارش وکړه که نه، او که ته ورته نه کوې که نه نو ستا خوا ته چې دا کوم ماشوم ناست دی د حسنه، دا کوم ماشوم چې ناست دی وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووخه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شي او په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده. وی یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي، محفوظ به شي تمام سرداران. فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل دا خو ماشوم دی، پناه ورکول خو د غټو کار دی، دا خو وړوکی دی، دی به څه پناه ورکړي. وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه السلام په خلاف کې به دی راپاسي یو تن ته به پناه ورکوي. زما بابا به یو فیصله کړي او د هغه نوسې به راپاسي او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده. نه نه وی دا مونږ نشو کولی. ابو سفیان علي رضی الله تعالی ته متوجه شو، علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډیره سخته شوې ده، دا خبره ډیره سخته شوې ده ځکه زما سفارش ته هېڅوک هم تیارو نه دي. خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لا نه شم که نه هلته مکې کې به خلکو ته څنګه مخ ښیمه چې زه هسې رالمه، څه طریقه خو راته وښیه که نه. نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی داسې وکړه که نه زه درته یو چل ښیم که ودې کړو نو ښه به ستا دپاره کیدای شي فایدهمن وي. څو وی جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی ما چې د حدیبې د صلح تجدید وکړم، د صلح حدیبې تجدید دپاره راغلی او د هغې د استحکام دپاره راغلی او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلی.
چې هغه موده دې نور هم زیاته شي وی دا چغه ووخه او بیا ځه ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته نبی علیہ السلام هم ناسته صحابه کرام هم ناستی په چغه دا आवाज وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی ما چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي هغه شرایط بحال پاتې شي دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته تېنه خلک تپوس وکړ ابو سفیان څه دې راوړو مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبي د تجدید دپاره راغلی نو هغوی ورته وایي ستا دا اعلان نبی علیه السلام قبول کو څه ښه نه درته وکړلو وی نه وی نه درته ښه کړي نه وی نه وی دا درته چا ویلي وی دا راته علي داسې ووینو وی دومره غټ سرداري او علي غونته سړي ته دوکه کړې دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې دې اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبي د تجدید دپاره راغلی او را روان شي نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو هسې رالي وی هسې لاړې او هسې رالي وغولېدلې دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروئ د جنگ سامانونه تیاروئ په مکه باندې حمله کوو خو داسې به وکئ چې ګورې څوک درنه خبر نشي دا خبر هم پټ ساتو مکې ته ګوره دا خبر ونه رسي چې نبی علیه السلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبره پټه وساتئ په دغې ورځو کې د مکې مکرمې یوه ډمه وه دا یوه ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه نه بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندل ټولو پېژندل مشهوره ښځه وه وی څه نه راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو هغه سردارانو په ما باندې پیسې چانګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلې وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټی ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا دی ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره ووسي
مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي. دا ښځه را روانه ده، نبی علیه السلام باندې وحی راغله. جبرئیل علیه السلام راغی، وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو. ستا چې د کم راز خبره و هغه مکې والو ته ورسېدله، یوه ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه. نبی علیہ السلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو، درې صحابه کرام مقرر کړو. حضرت علی رضی الله تعالی، حضرت زبیر رضی الله تعالی، حضرت مقداد رضی الله تعالی. د دریو صحابه کرامو ته اسونو ته وخیجه اسونو ته او شابه هغه ښځه درنه ګورئ، هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسئ، هغه خط درنه مکې ته ونه رسئ. دوی په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ. نبی علیه السلام ورته وویل په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ. بس ښځه په اوښ باندې روانه وه، دوی اسونو ته وختل، را روان شو درې واړه صحابه کرام. او چې څنګه یې روضه خاخ مقام ته راورسېده، ښځه یې هم هلته لاندې کړه. چې ویې رسوله، بس اسونه راکوز شو، د اوښ موارې وله ونیو، اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه. ښځې ته یې ویې خط راکړه، خط راکړه. ښځې ویې زما سره خط نشته دی. وی خط تر سره شته دی، خط راکه. اوښ یې ورله ولټو، د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کړو خطو. د ښځې چې کومې کپړې وي د هغې تلاشي واخیسته، خط نشته دی. اوس خط د سره میلاویږي نه، ښځې ما سره څه شی نشته دی. علی رضی الله تعالی ته وفرمیل، وی زما پیغمبر چې څه وي هغه رښتیا وي، زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي. او هغه و چې د دې سره خط دی، وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي، کپړې به درنه مباسم. کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ که نه دا به درنه وباسم، خو دا خط په راکئ موږ ته. خط در سره شته دی، خو ته ډېر وه چې ما سره نشته دی، خو زمونږ پیغمبر ویلي چې دې سره خط و. یقینا موږ ولټو چېرته شته دی، موږ خپل وس وکړو خط نشته دی، خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و، ستا سره خط موجود دی. ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی. دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و. د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و، داسې تعویض غوندې یې جوړ کړی و، دا خط نه دلته یې پټ کړی و. چې پټ کړی کمسۍ ته یې لاس کړو، خط یې راویست، ور یې ولکړو. چې ور یې وکړو، هغې ته یې وسو ته ځه ته ځه. خط یې راواغستو، نبي علیه السلام له یې راوړو. چې راوړو نبي علیه السلام خط کوله وکړو، ته پړاو شو. نبی علیہ السلام حاطب ابن ابی بلتعه رضی الله تعالی دا صحابی رو وغوښتو، دا کار دی ولې کړی دی، دا کار دی ولې کړی دی. صحابه کرام سخت غصه دي. عمر رضی الله تعالی تور خورستلی د نبی علیہ السلام ته بار بار وی د الله پاک پیغمبر ما ته اجازت راکا، د دې منافق دا سر وما دغه مونږ سره ډېره غټه دوکه وکړله، ما ته اجازت راکړه چې دې منافق نه دا سر والوزوم. نبی علیہ السلام دغه صحابي راووتو، حاطب ابن ابي بلتعه. حاطب دا راته وویل چې دا کار دې ولې کړی دی، دا دې ولې کړی دی. هغه ورته ویل د الله پاک پیغمبر زه خپله خبره کوم، خو په ما باندې تلوار مه کوئ، چې زه خپله خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ. نبی علیہ السلام یې ووایه ته څه وایي؟ د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی،
زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی وی د الله پاکه پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاکه پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبي علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته به هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تا رښتیا وویل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاکه پیغمبر سرتی هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیه السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالی څه فرمایلی چې په کې کوم صحابه کرام شریک شو اعلموا ما شئتم الله تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاکه پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلې وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې ده صرف هغه خط لیکلی بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې د چړای اراده وکړله چې په مکه باندې حمله وکړي بهر حال بیا ټیم دوره شته دی نه چې زه بیا پکې دا پوره بیان ورسوم دا به په راروانه جمعه هم بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام بیا د صحابه کرامو سره ملګری شو او په مکه مکرمه باندې حمله کوله دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام